بصرا طرف ته تللی دی په تجارت باندې هلته خپل کاروبار کوي. حضرت طلحه د خپل ایمان واقعه بیانوي. وایي د بصرا په بازار کې یو راهب راووتی چې دا د اهل کتابو یو غټ عالم دی. هغه دا اعلان وکړو چې په تاسو کې داسې کس تاسې هغه د مکې مکرمې وي. خلکو ټولو زه ور وشولم. حضرت طلحه وایي زه د ځان ته راوغوښتلم. زه چې کله ورغلم له وخت سره دا غټ عالم دا راهب راته وایي چې ای طلحه ته د کوم ځای یې؟ ما ورته وویل زه د مکې مکرمې یم. راته فرمایي چې ای طلحه په مکه مکرمه کې په دغه میاشته کې یو کس راپورته سوی دی. هغه د نبوت دعوه کړې ده. هغه له بوتانو څخه انکار کړی دی. هغه د الله تعالی د وحدانیت دعوه کوي. نو ای طلحه پام کوه چې له دې کس څخه شاته نسي. حضرت طلحه رضی الله عنه فرمایي چې کله مې د دې عالم خبرې واورېدلې د بصرا له میدانه څخه د بصرا له بازاره څخه فورا را روان سوم. په زړه کې مې یو بدلون رالی چې کله مکې مکرمې ته راورسېدم پوښتنه مې وکړه چې آیا دلته به څه نوې نه یې پیښه سوې؟ نو خلک راته وایي چې محمد هغه محمد چې د امین په نامه باندې نامداره و هغه د نبوت دعوه کړې ده. نوې دا پیښه سوې ده. حضرت طلحه فرمایي تر دې وروسته د سر عالم و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مې مشوره وکړه. هغه ته وایم ما ته دا واقعه بیان کړه چې څنګه پیښه سوې ده. هغه د محمد رسول الله د دین په باره کې ما ته دعوت راکړو او دا راته فرمایي چې ای طلحه دا دین مختاره کړه. داسې الله تعالی ستا په زړه کې دومره جذبه در اچولې ده له بصرا څخه بیرته مکې ته راځې نو الله تعالی تا ته هدایت کوي. حضرت طلحه د ابوبکر خبره ومنله او له ده سره ملګری سو. ولاړی و محمد رسول الله ته پر هغه باندې ایمان راوړی.